بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها. د دې ځای نه واخله تر هغه ځای پورې چې رب العالمین علامه بیضاوي رحمه الله 15 مباحث بیانوي. اول بحث د حمد، مدح او شکر تعریفونه ذکر کوي. دا به الحمد هو الثنا نه واخله فهو اعم پوری ذکر شي. دویم بحث د شکر، حمد او د مدح په منځ کې به نسبت ذکر کی. دا به فهو اعم نه ذکر شي تر هغه ځای پورې ورفعه بالابتدا. دریم بحث د الحمدلله نحوی ترکیب به ذکر کی. دا به ورفعه بالابتدا نه واخلي تر والتعریف فیه للجنس پورې. څلورم بحث الحمدلله کې الف لام کم یو دی، تعین د الف لام بو کی والتعریف فیه للجنس نه هغه ځای پورې وقرئ الحمدلله. پنځم بحث په لفظ دال د دوو اعرابونو بیان، الحمدلله الحمدلله. دا دوړه قرتونه به کې جایز دي. دا قرت یو مسله به بیان کی. اول بحث د حمد او د مدح او د شکر تعریفونه. د حمد تعریف، حمد څه ته وایي؟ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری. حمد د چا محاسن بیانول، بیان کول علی الجمیل پخو صفتونو الاختیاری، هغه ښه صفتونه چې د بنده په اختیار کې، د محمود په اختیار کې. په هم کې دا ضروری ده چې دا صفات په کومو چې ته هم بیانې دا به د محمود په اختیار کې. دا ولی جمیل نه مراد ښه صفتونه دي او خو صفتونو کې دا ضروری ده چې دا به اختیاري په حمد کې. دا ولی ځکه جمیل صفت د فعل دی او هر فعل اختیاری دی. نو جمیلم صفت د اختیاری شه. تاسو په دې خبره پوه نشئ. الجمیل صفت فعل، جمیل صفت د فعل دی. جمیل صفت د فعل دی، په دې خو پوهیږئ کنه. هو الثناء علی الفعل الجمیل الاختیاری. جمیل صفت د فعل شو، هر فعل اختیاری دی، دا کبرا شو. نو نتیجه به دا شي چې فالجمیل صفت اختیاریا، جمیل دی یو اختیاری شي صفت دی چې فعل دی. نو دینه خدا معلومه شو چې جمیل صفت د اختیاری دی. دا ته معلومه نشو چې جمیل په خپل هم اختیاری دی. اوس به قیاس مساوات وکړي. قیاس مساوات دی ته وایي چې نتیجه د قیاس سابق دا به صغرا کی، کبرا سهلت الحصول به ورسره ضم کې. نو تا ته چې کومه نتیجه لاس ته راغله حق ستا دعوه ده. نو الته نتیجه سوه مخکې قیاس کې فالجمیل صفت اختیاریا. اوس دا صغرا کا الجمیل صفت اختیاریا وكل صفة اختياري اختياري فالجميل اختياري.
جمیل صفت د اختیاری دی او هر صفت د اختیاری وي نو فالجمیل اختیاری مطلب باندې ورسېدی د قیاس مساوات سره مسله حل شو تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې جمیل نه مراد اختیاری شي معنا به داسې شي چې هم ښه بیان کول د چا دي په هغو محاسنو په هغو صفاتو چې هغه د په اختیار کې تاسې په دې پوه شئ هغه د ده اختیاري صفتونه دي نو اعتراض به دا وارد شي چې د دې نه خو د الله حمد ووتو د الله مونږ هم کوو په صفات ذاتیه ځکه د الله صفات ذاتیه دا اختیاری نه دي اضطراری دي ولې ځکه که د الله تعالی صفات اختیاری شي اضطراری نشي لازمه حدوث الصفات لازم بشي حدوث د صفاتو لیکن طالب باطل دی چې حدوث د صفاتو دی نو مقدم مثل دی چې صفات اختیاری شي په پوه نشئ پوه شئ تاسو دا کتابونه لاندې نه دي ویلي د منطق و نظر ته کولاو خبرې نه شم کولی پښتو ته بیاړو ما بیا درته وایم تاسو به دې پوه شئ لکه مولیانو له چې انګلیش ترجمه کوي او بل ورته بیا وایي که نه داسې تکلیف یې که نه چې ډایرکټ یې وایي خو مزه کوي که تاسو ته زه ترجمه کوم او بیا درته وایم پرې پوه نشئ قطبی نه بره منطقو باندې خو کار نه کېږي که نه قطبی پورې کتابونه یې که نه قطبی باندې خو هېڅ هم نه کېږي په قطبی خو دا کتابونه نه ویل کېږي او نه پې بره کتابونه حل کېږي پې پوه شوئ او زموږ مدرسو کې خو یو مصیبت دا دی چې صرف کتاب وایي من حیث انه کتابن که سلم ووایي د دې حیثیت نه وایي چې دا کتاب دی د علامه بهاري رحمه الله اجرا پکې نه کوي چې دا قاعدې پکې اجرا کړي دا خو موږ د قرآن دپاره نحو او صرف او منطق ټول د قرآن دپاره وایي چې قرآن دپاره او حدیثو دپاره نه بیا پکې ثواب دی که ګناه ده بیا خو داسې شول که کرکټ که نه علوم عالیه دي عالیه خو نه دي که نه نه موږ عالیه ووایو خو اجرا پکې نه شو کولی ډېر کتابونه د منطقو طالبان ووایي خو بیا پکې قرآن کې حدیثو کې قیاسات نشي جوړولی صغرا کبرا پکې نشي جوړولی دا پکې لاچار راوستي داسې ځایونه دي چې د دې نه بغیر کار نه کېږي تاسو ته خو بهر څه وایي دا مولیان دا ضروري که زموږ په مخ کې داسې خبره وکړي نو موږ یې راګیرو ورته یې دا ځای زه بغیر د منطقو نه حل که نشي حل کولی پښتو تفسیرونه اردو دی ورپسې ګوري تاسې په دې خبرو باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نو خلاصه دا ده چې صفات د الله تعالی متکلمین وایي چې دا څه دي اضطراري دي که اضطراري نشي نه لازم به شي حدوث د صفاتو لیکن طالب باطل دی چې حدوث د صفاتو دی مقدم مثل دی چې هغه اختیاري کېدل د صفاتو د باري دي که اختیاري شي نو حدوث به ولې راشي ځکه تاسو ویلي دي چې افعال اختیاریه مسبوق بالاراده دي اراده ته مخکې ده او دی وروسته دی پې پوه شئ او هر مسبوق بالاراده دا مؤخري د ارادې نه او هر هغه شی چې مؤخري د بل شی نه هغه حادث یې کړه حادث دې ته وایي چې بدایه ورته معلومه شي قدیم خو چاته وایي ما لا بدایة له ابتدا ورته نه نو چې ابتدا ورته راغله ابتدا یې کم ځای ده د ارادې نه وروسته اراده ته مخکې د حد معلوم شه که نه تاسې په دې خبرو باندې پوهېږئ نو که اختیاري شي نو دا به صادر شي بالاراده او هر صادر بالاراده حادث شي نو صفات د الله تعالی به حادث شي پې پوه شئ که نه شئ نو که د جمیل نه مراد جمیل اختیاري شي نو اعتراض واردېږي چې بیا د الله تعالی هم موږ بیانو په صفاتو سره دا خو صحیح نه دی ځکه د الله صفات خو اختیاري نه دي تاسو به یو څو جوابونه وکئ
یو جواب بداو کی چې مونږ اختیاري هغه ته وي چې ما صدر عن الفاعل المختار، چې د فاعل مختار نه صادر شوی برابر خبر د کفی نفسه اختیاري وي او کې استراري، او صفات د الله تعالی صادر دي د فاعل مختار نه. بین جواب بداو کوي چاپال اختیاریه هغه دي چې بالقوه اختیاري وي، او صفات د باری خو بالقوه اختیاري دي کنه. تاسو په دې پوه شئ بالقوه خو دغه مجبورۍ د وجه نه ورته مونږ استراري وایو، ځکه که استراري ورته نه وایو نو حادث بچي. دریم جواب هم خاص دی او مدح عامه ده. مدح کې دا ضرور نه ده چې دا جمیل به په اختیار د محمود کی، او هم کې دا ضرور ده. نو گویا کی دلته ذکر د خاص دی چې حمد او مراد ترې نه عام دی چې مدح. څلورم جواب د حمد نه مراد حمد لغوي دی، حمد لغوي کې اختیاري شرط دی، او الله هم چې منګه کوه حمد لغوي نه دی بلکې حمد عرفي دی، او حمد عرفي کې اختیاري توب د صفاتو دا ضروري نه دي. تاسو په دې پوه شئ. نو ګورئ هو الثناء علی الجمیل الاختیاري من نعمتنا و غیرها، که په مقابله د نعمت کې وي او که نه نو دلته عموم ذکر په هم کې عموم دی. عموم د څه شي دی؟ عموم پکې د متعلق دی، که نعمت او که غیر نعمتی. د مورد عموم پکې نه دی بلکې د مورد پکې خصوص دی په سبب ای. به مدح ستوي والمدح والثناء علی الجمیل مطلقاً که اختیاری او که استراری وي نو د حمد او د مدح په منځ کې عموم خصوص مطلق هم اخص مطلق او مدح عام مطلق. نو کل حمد مدح ولا عکس، بعض المدح حمد بعض المدح ليس بحمد. رجع درې وړو قضیو ته وشو. تقول توای حمدت زیدن علی علمه و کرمه، ما د زید هم بیان کړو په علم دادا او په کرم دادا، ځکه د علم دادا او سخا دادا خو په اختیار کې لګ. ولا تقول حمدته د علی حسنه، د هم بیان کړو په حسن دادا ځکه حسن خو غیر اختیاري دی. بل مدحته دسی به مدحت زیدن علی حسنه. وقیل چاویل دی هما دا حمد او مت اخوان متلازمان دي. معنا دا نه ده چې اخوان مترادفان دي لکه ناکد چې لیکلي دي، بلکې د اخوان معنا دا ده چې په اشتقاق کبیر کې سره شریک دي. په پوه نه شئ په څه کې شریک دي؟ اشتقاق کبیر کې سره شریک دي. اشتقاق کبیر خو پیژنئ که. والشکر فی مقابلة النعمة، دا دریم خبره کوي د شکر تعریف. شکر څه ته وایي؟ شکر په مقابله د نعمت کې وي، قولا و عملا و اعتقادا. ادایګي د شکر په قول کې هم کیږي، په عمل کې هم کیږي، په اعتقاد کې هم کیږي. نو شکر کې خصوص هم ذکر که عموم هم پکې ذکر که. خصوص پکې دار چې صرف په مقابله د نعمت کې دی، عموم پکې دار چې مورد درې شي نه دي، قول عمل اعتقاد. قول دا معنا پلان کې ډېر ښه سړی او تا ته 10 روپۍ درکړي، صحیح. او عمل دا معنا چې ته ورسره خدمت وکړي، ځکه څوک درته وایي ولې ډېر ښه سړی دی ما ته بل ورځ 10 روپۍ راکړي. داسې بې پوه شي. زمونږ یو ملګری و، هغه بل پلان کې محتمم صاحب ډېر ښه سړی دی، مونږ ورته ولې وایي یو کال یې په ما کباب خوړلی و. صحیح. او اعتقاد دا معنا چې نه خو په خولې ووایي چې پلان کې ښه سړی و، نه په لاسونو جوارحو باندې د هغه څه بدله ورکړي، بلکې زړه کې د هغه تعظیم چې دا څومره لوی سړی دی، څومره ښه سړی دی، زړه کې اعتقاد کې. پې پوښتئ
نو هم اخص من وجهن اعمش من وجهن اخص د جهاد د چانه مورد نه او اعمش من د دې حیثیت ما يتعلق به د حیثیت او شکر الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم او شکر من وجهنا خاص دی چې په مقابله د نعمت کې دی او من وجهنا عام دی چې په درې څیزونو باندې ادا کېږي جای ورود یې درې څیزونه دي به دا خبرې تاسو نور کتابونو کې ویلي قال شاعر ویلی دي دا درې څیزونه ذکر کړي افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه تا ته فایده ورسوله دغه نعمتونو چې په ما دي کړي دي نو فایده درته ورسوله مني زما د طرفه ثلاثتن په درې طریقو په لاس په ژبه په زړه چې کم پټ کړلی شوی دی پټ زړه یعنې تا ته مې په دې نعمتونو درې قسمه پیدې در ورسولې په ژبه او په لاس هم او په ضمیر هم پې پوه شوئ پې فهو هم دا دویم بحث دی د حمد او د مدح او د شکر په منځ کې دغه څه شی دی نسبت نو دی وایي فهو اعم منهما دا شکر عام دی منهما د دې دواړو نه د حمد او د مدح من وجهن او اخص دی من آخره نو موږ خصوص من وجهن پکې شته پې پوه شئ ولما كان الحمد من شعب الشكر أشع للنعم وأدل على مكانها دا دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا چې د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من وجهن شو نو عام خو په اخص حمل کیږي کنه عام په اخص حمل کیږي کنه او دلته حمل نه صحیح کیږي ولې ځکه حدیث شریف کې راغلی دی چې الحمد راس الشکر هم د شکر سر دی سر او سر د بدن جز دی نو هم داسې شه لکه جز او شکر داسې شه لکه کل او کل خو په جز باندې نه حمل کیږي په پوه نشئ کل په جز حمل کیږي یوش په پوه نشئ تاسو دویم حدیث کې راغلی دی ما شکر الله من لم يحمده شکر نه دی کړی د الله هغه چا چې د الله هم نه دی بیان کړی نو په انتفاع د شکر سره څه چلو شو انتفاع د حمد وشو نو که د دواړو په منځ کې عموم خصوص من وجهن وی نو د اخص په نفې سره خو د عام نفې نه راځي کنه دلته خو د هم په نفې سره د شکر نفې راغله شکر نه دی کړی چا چې هم نه دی کړی په انتفاع د هم سره انتفاع د شکر راغله سوال باندې پوښ دی جواب کوي دقسې ده لکه دا تا چې ویلې خو هم د شکر په اقسامو کې د ټولو نه نعمتونو ته ډېر شامل و او بل دا چې اخلاص هم پکې ډېر دی دې پورې ځکه عقیده پټه ده که نه چې موږ ته پته نشته چې د حمد وکړه په زړه کې کوې نه که او په لاسونو کې هم احتمالات شته که نه چې یو سړي تا ته په لاسونو څه وکړم چې دا رښتیا وکوي که څنګه او په ژبه چې وکړو نو سړی پوه شي چې بس دا صادق دی نو دا ژبې استعمال هم دی که نه دا د شکر په اقسامو کې د ټولو نه عدل و خو نو دې وجې نه هم د شکر سر ګرځولی دی بنیاد او په انتفاع د هم سره انتفاع د شکر کړی د دې اهمیت ته اشاره کړې ده دا یې نه دي ویلي چې دا د رښتیاو جز او کل دی بلکې جز او کل ادعایي دي هم جز ادعایي دی شکر کل ادعایي دی حقیقتا نه دی او په جز ادعایي باندې د کل حمل صحیح دی
په جزء حقیقي باندې د کل حقیقي حمل نه دی په پوه نه دی ولما كان الحمد هر کله چې حمد او اقسام د شکر نه اشیاء ډیر شامل و نعمت او عدل علی مکانها او خدل علت کون کې او په زید نعمتونو لخفایل اعتقاد ذکر قدم پټا دا وما فی آداب الجوارح من الاحتمال او هغه چې په ادبونو د جوارحو کې احتمال شتا جعلنو ګرځول شوی دی راس شکر او د پدې کې بدی قول د نبی علیہ السلام کې الحمد راس شکر او ما شکر الله شکر د الله نه دی کړی هغه چا چې هم نه دی کړی دې ځای پورې پوه شئ وزم نقیض الحمد دا بل فرقم درته ښیي چې زم د هم نقیض دی او کفران د شکر نقیض دی واستعذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب نو کفران ضد د شکر دی او زم ضد د چا دی د حمد دی فرق باندې پوه شئ الاشا تورپو بیا ازدادها کنه ورپو بالابتداء دا اصل دریم بحث دی الحمدلله مرپو دی دا رپې پس بنا ده وای دا مبتدا ده کنه خبرې څه شی دی خبرې لله دی او اصل کې داسې و نحمد الحمد لله الحمد مفعول مطلق خو د نحمدو دپاره خو د نسب نه منتقل که رپې ته د دوام او د استمرار د وجې نه ځکه چې هغه جمله فعلیه چې منتقل شي جملې اسمیې ته په هغې کې صحیح دوام تاسو خو ویلي دي چې په اسمیه کې دوام استمراري په نفس اسمیه کې نشته چې منقولي د فعلیې نه اسمیې ته که په نفس اسمیه کې دوام او استمرار شي نو بیا خو زید قائمون جمله اسمیه د استمرار به پکې همیشه ولاړ دی زید همیشه ولاړ دی که نه لږ ولاړ دی ورپو بالابتداء رپې په ابتدا ده وخبر لله واصله النسب اصل د دې نسب وقد قرئ به کله کله لوستل کېږي په نسب سره الحمد لله وانما عدل عنه الى الرب او دوری وکړو د دین رب تعالی یدل چې درته کې په عموم د حمد او په ثبات د حمد لو الله لرا دون تجدده وحدوثه نه تجدد او حدوث وهو دا حمد چې من المصادر التي ده مصادر نه ده تنسب چې منسوب کیږي بیا فعل مزمره په پټو پیلونو باندې لا تکادو تستعمل ما قریب نه دا چې دا استعمال شي د دې سره والتعریف فی الجنس الحمدلله کې د الف لام د شي د پاره ده د الف لام وای د جنس ده چې الف لام جنسی چې جنسی خو اشاره ماهیت ته نو دې کې شي ته اشاره ده وای دې کوم یو ماهیت ته اشاره ده کم ماهیت ته چې هر چا ته معلوم ده چې هم څه ته وای حق ته پکې اشاره ده والتعریف فی الجنس تعریف په دې کې د جنس د پاره ده معنی الاشاره اشاره ده ما هغه ستا یعرفه کل احد چې هر سړی پیژني چې ان الحمد ما هو هم څه ته وای وقیل چاویل دی للاستغراق هم پکې د الف لام پکې د سره پاره ده استغراق د پاره نو اعتراض د استغراق د پاره شنو بیا خو موجبه کلیه شو هر هم ثابت ته الله لرا موږ خود زید حمدم کو مولانا بزدیګر خبره موږ له خو څوک 10 روپۍ راکې ورته خدای وو واړه جنتونه ورکي بزدیګر خبره مې یاد ده و بیخ دې اوس چې په 10 روپۍ دې و جنتونه ورکړو دا موږ به کم ځای لزو هو دې هغه ورکړه نو بیا خو استغراق ټول حمدونه خو د خدای نشو کنه استغراق بیا څه پیدا دی دا په حقیقت کې د الله دی ګوري اذ الحمد فی الحقیقه ځکه هم په حقیقت کې کله له ټول الله لره دی اذ ما من خیر اس هو خیر نشته الا وهو مولیه ځکه الله تعالی د هغې ورکون کې دی بوستن او غیر وستن په واسطې سره بغیر د واسطې نه لکه الله تعالی وایي وما بکم من نعمتنا په تاسو چې دي څه نعمتونه په من الله دا د الله د طرفه دي تاسو پوه شئ الحمدلله کې بلې خبرې ته اشاره ده هغه کومه خبره ده هغه دا ده چې حمد الله ته ثابت کړو دې کې دای خبرې ته اشاره چې الله تعالی حیم دی قادرم دی ارادم لري ځکه هم د چا کېږي چې چا کې اراده وي ځکه هم خو په صفات اختیاریو کېږي په صفات اختیاریو خو مسبوق بالاراده وي معنا داره چې الله کې اراده شته الله فاعل بالاراده دی فاعل بالاستقرار نه دی په پوه شئ دا مرجوح قول دی و پی شعار بانه تعالی حی دی قادر دی مرید دی عالم دی ذی الحمد لا استحقوا ځکه هم مستحق کېږي نه د دې حمد الا من مگر هغه څوک کان هذا شانه چې دا شاني وقرئ لوستل شوی دی
الحمدلله په اتباع د دال سره د لام، دا دال به د لام تابع شي نو الحمدلله بشي. وبالعکس پوه شئ پې لام به د دال تابع شي، لام خو مضموم و الحمدلله. تنزیل دا دپه د اعتراض دا خلاصه داره چې اتباع د یو حرف د بل حرف کېږي دا په یوه کلمه کې کېږي. الحمدلله الحمدلله خو دوه کلمې دي، مبتدا او خبر جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده چې دا دواړه یو ځای استعمالېږي، دا یې نازل کړي دي په منزله د کلمې واحدې، اگر که حقیقتا کلمه واحده نه ده خو نازل شوې ده په منزله د یوې کلمې. تنزیل اللهما نازل کړي شوي دي دا دواړه د دې حیثیت نه چې دا مستعمل کېږي مان منزله کلمة واحده په ځای د یوې کلمې. درود شریف ولو.